الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. الله رب العزت د قیامت د ورځې ذکر وکړو. اول ته به خلق تقسیم شي، ځینې به ترو تازه مخونو خاوندانی او ځینې به ډېر لوی په بد حالت باندې وي. نو اوس دلایل د خپل قدرت قایموي او په خپل یووالي باندې دلایل پیش کوي. نو الله رب العزت فرمایي افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آیا پس نګوري دا خلق او خانو ته کیف خلقت چې سرنګي پیدا شوي دي. دا اوخان د عام حیواناتو په شانتي حیوان دی، خدا دې خلقت ته نه ګوري چې نه الله تعالی په کوم نمونه باندې یو جدا ډیزاین دی، یو جدا طریقه ده او جدا هیئت دی. د اوخو د دې تمامو سارونه ډېر زیات بدل دی او دغه اوخو په دغه کې ډېر لوی خوبیی دي او ډېر لوی پیدي دي. او هغه لویه پیده دا ده چې دا په مزل باندې نه ستړی کېږي او دا اوبو ډېرې زر زر نه غواړي. دا چې یو ځل اوبه کې یو هفتې پورې د اوبو ته حاجت نه وي، باقاعده د سره د اوبو خپله ټانکۍ ده، پای کې اوبه جمع کوي او بیا ترې جذب کوي هغه اوبه. دونه لوی څاروی دی او خرچه پې هېڅ نه راځي. هره ونه د ګیا ده، په ځنګل کې چې څونه ونې دي ټوله د ګیا ده. دې ځای ته خوله رسي چې د بل شي ورته نه رسي. او د بار انتهایی مضبوط او قوي شی دی، دونه قوي چې دا بار اچي نو هغه به چوکي او بیا به پې بار ورچي او د هغه بار سره هغه به پاسي. او د دې نه مفسرینو بې شماره پکې نور هم ذکر کړي، ما چېرته وویلې. نو دې اوښ ته نه ګوري دا خلک او بیا وإلى السماء كيف رفعت، او دا خلق اسمان ته نه ګوري سرنګي اوچت شوی دی، سرنګي د چت تیار شوی دی، څومره پایدار دی، څومره په دې کې فیدې دي. او وإلى الأرض كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت، او دوی نه ګوري دې غرونو ته چې څنګه ودرولې شوي دي، چې هر څنګه حالت راځي دی د خپل ځای نه یو ذره بر اخوا دېخوا کېږي نه. دونه مضبوط شی الله تعالی ادا کړی دی. او لویه فایده په غرونو کې دا ده چې که دا غرونه نه وی نو دا انسانان داسې هواګانې به چلېدلې، دا انسانان به یې اوچتولې او د سمندر کې به یې ور اچولې.
او لویه فایده په غرونو کې دا ده چې دا د اوبو دپاره الله تعالی ټانکۍ او سټاک د اوبو د سټاک دپاره الله تعالی دا ټانکۍ سازي کړي دي. په دې باندې واورې غورځېږي او هغه واورې پرتي او بیا هغه په دې مجاري الارض کې د ځمکې په دې رګونو کې هغه بیا چلیږي او تمامه دنیا کې چلیږي او هر ځای کې ته کویې وباسه بس هغه ځای کې به تا ته اوبه میلاویږي. او نور په دې کې د جواهراتو او د کانونو چې کوم نمونې نن سبا روزي هغه ستاسو مخې ته دي چې کوم قسم قیمتي اساسي په دې غرونو کې نشته. وإلى الأرض كيف سطحت او نه ګوري دا خلک ځمکې ته څنګه غوړولې شوې ده څنګه خوره شوې ده. د سطحت د سطح نه دی او سطحه دوه قسمه یو شی کروي شکلي او یو مسطحي. دلته قرآن سطحت ټکي ویو حالانکې پیښه دا ده او زمونږ لوی لوی مفسرینو په دې باندې تصریح کړې ده چې ځمکه کروي شکل ده. څنګه چې جدید ساینس دا ثابته کړې ده نو دا ډېره وروستۍ خبره ده. د دې نه امام رازي رحمت الله علیه په سوونو کاله مخکې او لوی عالمانو مفسرینو په سوونو کاله مخکې دا ثابته کړ چې دا ځمکه کره ده. ولته سطحت څنګه وایي نو دومره لویه کره ده چې د ډېر لویوالي د وجې نه دا مسطحه ښکاري. دا غرونه تا ته دې ځای نه څنګه نرۍ څوکه ښکاري او د دې غره دې څوکې ته ورشې هلته بیا لوی لوی اډۍ او لوی لوی ځمکې اموار ځای نه پکې مسطح دقسې دا ځمکه هم ده. علما د تفسیر وایي دا څلور شی نه څنګه خاص کړه چې انسان دې ته په نظر د عبرت ولې نه ګوري. انسان په دې مخلوقاتو د الله کې سوچ ولې نه کوي چې د الله د قدرت اندازه ورته ولګي د الله د یووالي اندازه ورته ولګي. وایي دا ځکه چې قرآن ابتدایي سامعین او مخاطبین عربو او عربو په دې ځنګلو کې په دې شړو کې او په دې کندو کې هغوی به تنې تنها سفرونه به کول بس په خپل اوښ به سورو او روان به او قانون دا دی چې ته کله د خلکو د منځ نه وځي نو بیا سړی مختلف سوچونه شروع کی او مختلف فکر شروع کی ځکه د خلکو د ګپ شپ سو خلکو ختم شي که نه. نو چې کله دی په اوښ سور شي او د ځنګل کې روان شي نو د ده د اول نظر چې لګي نو په خپل اوښ باندې ولګي چې دا په څه کمې سروس دی او په څه باندې سور دی او د هغې هغه سر هم ښکاره کېږي ورته او غړی هم ورته ښکاره کېږي او د املای هم ورته ښکاره کېږي او خپې خود لیدې دي. او بیا دی چې کله بره وګوري نو بره سوا د اسمان نه په نظر باندې ته بل څه نه راځي او بیا چې داسې ارد ګرد وګوري د ځان نه نو هر طرف ته غرونه دي او چې کله لاندې وګوري نو لاندې نظر په ځمکه باندې ولګي. د دې وجې نه قرآن کریم تخصیص څلورو شیونو وکړو او وی فرمایل آیا پس دا خلک نه ګوري اوښانو ته څرنګې پیدا شوي دي څنګه هیئت او شکل دی څومره پیدې دي. ویل السماء کیف رفعت نه ګوري اسمان ته چې څنګه پورته شوی دی چت د هغې. ویل الجبال کیف نصبت او نه ګوري دوی غرونو ته څرنګې ودرولې شوي. ویل الارض کیف سطحت او نه ګوري د ځمکې ته څرنګې غوړولې شوې ده. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله وایي په ذکر دې خلکو ته فن او نصیحت ورکړه. د دې دلایلو باوجود که دوی سوچ نه کوي قریش او مشرکان چې د الله په قدرت باندې واقف او عالم شي نو فذکر ته ورته فن ورکړه
نصیحت ورته وکړه، وی یروا انما انت مذکر، یقینا توی خلکو ته یاد ورکوونکې، ته به وعظ کې، ستا ډیوټي دا ده چې ته دعوت الله به چلوي او خلکو ته په وعظ او نصیحت کې او خلکو ته به حق وي. ستا کار دا دی، ستا کار منل نه دي په خلکو باندې، ستا کار ښوول دي خلکو ته. ته به خپل ښودل کې، نور د دې خلکو ړونه الله وی دا زما د دوو ګوتو منځ کې دي، چې کم طرف ته اړوم دا به زه اړوم، ته نشي اړولی. لست علیهم بمسیطر، نه یې ته په دې باندې داروغه، نه یې ته په دې باندې مسلط شوی، مقرر شوی په دې خبره چې په زور به خلک مسلمانوي. په زور څوک ته نشي مسلمانولی. ستا کار وعظ او نصیحت دی، ستا کار دعوت پیش کول دي، منل او نه منل دا زما په لاس کې دي. په چا باندې غواړم او به منم او په چا باندې غواړم نه منم. بس ها الا من تولا وکفر، لیکن دا الا په معنا د لکن دی. لیکن من تولا څوک چې د وعظ او نصیحت نه واوړي، شا کی دیتا وکفر او انکار کی د الله نه او قیامت او انکار کی د ورځې د قیامت نه، بلکې هره خبرې نه انکار کی چې د هغې انکار نو پکار. فیعذبه الله العذاب الاکبر، پس عذاب به ورکي الله دته عذاب لوی، لوی عذاب به الله دته ورکي. لوی عذاب نه مراد لوی عذاب د آخرت د قیامت او د جهنم عذاب دی. دی دنیا کې هم الله تعالی دی ته سزاګانې ورکوي، خو هغه د دنیا عذاب په نسبت د عذاب د آخرت ډېر معمولی دی. ځکه دنیا عذاب دنیا پانی ده نو عذاب هم پانی دی، او آخرت ابدی دی نو عذاب هم ابدی دی. اوس الله تعالی به ول عذاب ورکوي نو کله به ول ورکوي؟ نو ان الینا ایابهم، یقینا خالص منږ ته رجوع او واپسی د خلکو ده. دا ټول چې دنیا کې دي دا زما مخې ته را روان دي، دا زما دربار ته را روان دي، زما نه خلاصېدی نشي. ثم ان علینا حسابه، بیا خالص په منګه باندې دې سره حساب کتاب دی، موږ به دې سره حساب کتاب کوو. ته تسلی حاصله کا، خپل کار جاری ساته، زړه مه ماتوه چې خلک نه مني بس زه ورته نه ویمه، نه خلک به نه مني او ته به ورته ویې. ستا کار د ویا دا دی. اوس که خلک نه مني نو الله رب العزت به لا په دې نه راضي شوی ځکه نه مني، او کله که الله وغوښته چې ومني دې زړونه به راواړي. حدیث کې راځي د مخلوق دا زړونه د الله د دوه ګوتو په منځ کې دي، داسې چې کم طرف ته الله اړوي هغه طرف ته اوړلی کېږي. انسان ته الله جزئی اراده ورکړې، په خپله اراده د یو طرف انتخاب کولی شي، او چې د کم طرف انتخاب یې وکړو الله تعالی هغه طرف ته اړوي. نولیه ما تولا ونسلیه جهنم وساعت مصیرا. دا قرآن کې بس ذکر دی. الله رب العزت ته مونږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کی، او دې سره سره د الله مونږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې دی الله راولي، خاص کر پاکستان کې. دې له چې څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک هم چې مخالفت کوي او په هر رنګ یې کوي الله هدایت ورته وکړي. که بدقسمت ای خدای پاکه هغه څه ورسه وکړي چې څه مستحق. الله زموږ ټول مشران، کشران، زنانه او نارینه، مسلمانان چې څونه وفات شوي ټول وبخښي. څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. ای زموږ رب زموږ په حالت باندې رحم وکړي. دا زموږ مدرسه جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کړي. رب دې کې څونه کمی دی د غیبو د خزانو نه پوره کړي. دا کوم کار موږ نوی شروع کړی دی د جومات د برنډې کار دی، او دا د جنکو د مدرسې دا کمرې دي،
دعا وکړئ دا کار شروع دی چې الله یې په خیر او خوبۍ سره کامیابۍ سره سرته ورسوي او دې کې د آفاتو بلیاتو نه د نقصاناتو نه الله تعالی موږ وساتي او الله رب العزت دا جومات هم آباد کي او دا جنکو مدرسه هم الله تعالی آباده کي او دا زموږ د آخرت د نجات دپاره الله بهترینه ذریعه وګرځوي د دې په وجه باندې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب